اوس مثال کے طور پر زه په منبر ولې نه یم درته ناست، ډېر معزز ځای دی او ته وایې چې استاد جي ته معزز یې، زه ځکه معزز یم چې د الفاظو په وجه سره الله دې نه کي زما له خولې نه داسې الفاظ وځي چې هغه د ستاسو بې ادبي وي، بې عزتي، بیا به تاسو برداشت کې به نه غلي به شئ، خو بله ورځ به نه راځئ. مړه وایي دا خو بیخي دا ځان ته عالم وایي او د ده خوله کې داسې اور دی او داسې غلط الفاظ استعمالوي. نو قرآن عالم ته نه، فقیه ته نه، متخصص ته نه، بلکې هر انسان ته دا خبرې اسلوب ښایي. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی جراحات السنان لها التیام ولا یلتام من جراحات اللسان. فرمائی څوک په تورې ووهې خپل الفاظ ورکوم، په ګولۍ ووله زخم دی میاشتې کال دوه بعده به جوړ شي. فرمائی ولا یلتام من جراحات اللسان، خو په دې ژبې سره چې څوک زخمی کې که نه هغه زخم پرهر نه جوړېږي، پرهر نه جوړېږي. نو همیشه دپاره مونږ ته پکار ده اول انداز چې دی که نه مونږ خپل کور نه بچي ته خوږ الفاظ، راشه خوږه بچیه، راشه زما خوږه زویه، راشه زما خوږې لورې، دې سره به د ستا دا بچی تا تابعدار کېږي، تا خبر به مني. او چې ته یوه کنځل ته چې راشه د فلانۍ زوی رای به شي درته، خو دا الفاظ ښه نه دي.